الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام قدرت الالحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. تر اوسه پورې موږ 9 اعتراضاتو جوابات کړي دي. نن به یو مشهور اعتراض دی دا جوابات وکړو او دا اعتراض اویس اقبال چې مشهور ملحد دی د هم اعتراض کړی دی په قران کریم د درش اعتراضات کړي دي. الحمدلله دا غي موږ دا جواب کړی تقریبا 600 صفحې کتاب دی. الحمدلله خو بس شای شوی نه دعا کوي چې الله رب العزت وسایل برابر کړي. شای د بسلورم نمبر باندې دا اعتراض کې د الفاظ داسي وي ماضی حال اور مستقبل کا علم رکھنے والا اللہ ایسی آیات نازل کیوں کرتا تھا جو اسے بعد میں منسوخ کرنا پڑی. کم الله تعالی چې د ماضی او د حال او د مستقبل د علم نه خبر دی نو د داسې کلام ولې نازل کړو چې بعد کسی شي منسوخ وي. او د هغه وضاحت الحمدلله موږ کړی دی. دا موږ مخکې په مقاله د رد الالحاد کې الحمدلله 3 کاله مخکې موږ دا شایع کړو. سناسه وضاحت په ان شاء الله دې کې اوس کوو. د منسوخ آیات مطلب دا نه دی چې داس دغه څه نقص دی. دا کوم آیاتونه چې منسوخ کړي دي په دې کې مصلحت دا چې دې کې د مسلمانانو فائدې دي. لکه اول آیات موږ ته حکم دا چې تاسو بیت المقدس ته موږ کوی څه کوي بیت المقدس ته کوسه پورې موږ موږ کول اول به موږ ته يهوديانو په غور را کول به مولدین را کول چې لاړ شي ځان له قبله خو پیدا کوي کنه تاسو د يهوديانو قبله ته موږ کوي. اول دا حکم وګوره وکړو انسان به روغ جوړو د باندې به رمضان روزه رااله نو د به فدیه ورکولې شو کو روزه به نیوله بیا دا حکم ته منسوخ کړه روغ نو د کې ثواب ډیر دی چې ته روزه ونیسې. ته سوچو که اول دا حکم چې ته به د رمضان په شپو کې هم د ښځې سره څه نشي کولی مباشرت او کوروالی نشي کولی. ته سوچو که څونه سختي و په دې حکم کې. بعد کې حکم ګوره راغو چې تاسو د شپې څه کولی شئ خپل هغه جایز خواهش پوره کولی شئ. نو دا خبره غلطه ده د ملحدینو چېرې موږ ملحدینو ته وایو حکیم دا نه دی چې همیشه یو نقصه ولیکي. حکیم دا دی چې د هر وخت لپاره نقصه لیکلو باندې قادر وي. الله تعالی په دې باندې قادر دی. نو موږ وایو د ناسخ او د منسوخ معنا ده چې مخکینه حکم ختم شو اوس نوې حکم جاری شو. مثال په تور د بیت المقدس موږ ذکر وکړو چې بیت المقدس ته اوسه پورې موږ موږ کولې نو دی يهوديانو او ملحدینو په موږ له اعتراضات کولې. سوال اصل کې داسې پکار دی الله تعالی چې کوم د احکامات منسوخ کړی دي چې په دې کې فائدہ ډیره ده کنه دا کوم چې ناسخ دی په دې کې فائدہ ډیره ده. فائدہ په کوم کې ډیره ده کوم چې ناسخ دی ګوره منسوخ دی. بل جواب موږ دا کړو چې د ناسخ او د منسوخ د لپاره شرایط دي. دا ناسخ آیات چې وي دا به د منسوخ نه وروسته نازل شوی وي. علامه سیوطي رحمت الله علیه په دې باندې مکمل وضاحت کړی دی. عبارت کتاب کې موجود دی. مولوی صاحب عبارت شروع کا شابه خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراض نمبر 9 د قران بعض آیاتونه منسوخ شوي دي تاسو په نيزنو دا کلام خو ناقص شو. د منسوخ نه مراد دا ناقص غړي مونږ نه دا خبره تاسو غلطه ده مولوی صاحبانو. مخکې حکم څه شو ختم شو اوس نوې حکم جاری شو. اول به چې و د مسلمانانو د نورو دینونو نه څه شي د نورو عادیانو نه یا څه د بت پرستۍ نه د اسلام طرف ته راوړېدلی دا غوی سره مینه محبت وو. په مذهب ورته احکامات نازلېدل تر دې پورې چې د دې مکمل زړه ته ایمان کو شو. الله رب العزت قرآن مکمل نازل کو هغه نه بعد اوس ناسخ منسوخ سو نشي کولای ملسبانو. جواب دا خدای الله په علم کې دا چې کوم هدایت تر کومه وخت پورې د انسان لپاره فائدمن وي. اول به چې څوک نوې مسلمان شو هغه به زړو عقاید او اعمال سره شوق نو په مذهب او زبان الله تعالی د انسان د فطرت مطابق موږ وایو دا کوم احکامات چې الله نازل کړي دا د انسان د فطرت نه خلاف ته وایو ثابت کړو بیا به تاسو الله زی چې دا کوم مخکې آیاتونه کوم چې آیاتونه او چې اوس منسوخ ګرځول هغه صحیح او دا اوس صحیح نه دي ظلم دی نو بیا به تاسو څه کولای اعتراض وکولای. شابه لکه څنګه چې ډاکټر د علاج په دوران کې نسخې بدلوي اوس خو څوک په ډاکټر اعتراض نه کوي چې د دې مخکې علاج غلط و ځکه مخکې علاج په هغه دوايي سره صحیح و. ډاکټرانو ته چې لاړ شي حکیمان ته تاسو څه کوي تاسو ته دغه بدلی نقصې بدلی را بدلی اوس کوی چې لکه دا څنګه ډاکټر دی چې مخکې یو نقص لیکلی اوس بل هغه وخت دا فایده کوله اوس دله دا فایده کوي. شابه اوس علاج د لپاره دوايي بدل کړه. بل مثال کله په ملک کې دفعه 44 ولګي نو اوس به څوک وایي هغه مخکې دفعه صحیح نه و نه بلکې هغه هم صحیح دی او دا هم صحیح دی. وجه څه ده دواړه ولې صحیح دي ځکه دواړه الله تعالی نازل کړي دي.
دواړه الله تعالی د ناسخ او د منسوخ نه نازلون کې څوک دی به د ناسخ او د منسوخ په اړه کې او بعض آیاتونه د ازدی بوله زبانو چې دا صرف تلاوت منسوخ شوی دی او د بعض آیاتونه د ازدی چې هغه څه دی حکم او تلاوت دواړه منسوخ شوی دی بوله زبانو بل پته کې د ناسخ او د منسوخ یو غټه وجه دا هم ده علامه سیوطي رحمت الله علیه او د نورو محدثین او مفسرین ذکر کړی دي چې د اسلام نه مخکې به کوم الهامي کتابونه نازل شوی نو دا ټوټل یو ځای نازل شوی لکه تورات چې نازل شو نو د موسی علی السلام بایبل کې لیکلم دي کتاب پیدائش کې که اخبار کې د خودي پنځو کتابونو کې یو کې د خپل باندې آیتونه را جمع کړم دي چې موسی علی السلام چې کله راغی چې قوم وکړه چې هغه بت پر چې قوم وکړه چې بت پرستی شروع کړل د نو هغه د حسین هغه پرې وته د لاس ټوټي شو بیا دوباره دا کوئی تور دلاړو بیا ورته الله رب ال تورات ورکو تورات په مکمل نازل شوی نو کې د ناسخ د منسوخ ضرورت نه کدا شانته کې زبور دی او په انجیل له چسونه صحائف دي قرآن کریم تدریجا لګ نازل کېدو نو په د انسانانو د طبيعت مطابق او د فطرت مطابق نو ځکه د ناسخ او د منسوخ دا شکر دی چې دغه د ناسخ او د منسوخ آیاتونه نازل شوي مخکینی حکمونه د لزل سته عثمانه هغه سختي او موږ دوسه باندې شو کولای لکه اول صرف دا خبره واله صرف د رمضان میاشتې د خپل خو سره او دا نور ګډ څومره مثال نه دي لکه اول به د جهاد ته وتلو کې بسو حکم وکړه چې ټول بوزي کما آیات مهد انفرو خفافا وثقالا او داسې نور آیاتونه ګڼ آیاتونه دي بیا حکم راغی چې نه نو ګور اول به یو حکم په مزر نازل شوی دی روستا دا روستا چې کوم حکمونه نازل شوی دي کې زمنګ څه شره زمنګ پکې فائدہ ده ستاسو به اعتراض هغه وخت کې صحیح وي کده کې زمنګ سوي زمنګ پکې نقصان به به تاسو اعتراض کړی وي دا اعتراض وشو نور موږ او استقبال له موږ ډیر زیات جوابات ورکړي مختصر غونډه کې موږ تاسو وضاحت وکړو لسم نمبر اعتراض دته بعضي ملحدین دا اعتراض کوي خدا حدیث دا نه دی ښا دی وایي چې الله تعالی د سلو میندونه زیاته مینه کوي نو الله تعالی انسان ولې جهنم کې ورځي دا حدیث نه دی موږ دا د ملحدایو قول پیش کوو دا یو قول را روان دی سو کوئی دا الله تعالی دا یو میندونه زیاته مینه کوي سو کوئی سل میندونه او دا حدیث الفاظ نه دي ملشبانو به پدې تاسو تحقیق وکړي نو دوی دا لسم نمبر اعتراض دی چې الله تعالی د مور نه زیاته مینه کوي نو بیا انسان ولې جهنم کې ورځي اعتراض یو ورستور په جوابات شروع کا شابه لسم اعتراض الله چې د مور نه زیاته مینه کوي نو بیا د انسان ولې جهنم ته ورځي جواب نه مخکې دا خبر اوري چې په دنیا کې دوه قسم خلک دي الله تعالی چې مینه کوي د مؤمنانو سره کوي یو مشرکان دي چې الله سره شرک ان شرک لظلم عظیم یو د مشرکین نه ماوادي چې کوم ملحدین دي څه کوي چې د سره الله نه مني د الله د وجود نه انکار کوي نو الله تعالی د داسې خلکو سره سره کوي مینه نه کوي الله تعالی د چا سره مینه کوي د مؤمنانو سره مینه کوي مولوی صاحب شاباسین جواب الله تعالی په ټولو مخلوقاتو رحم کوي که کافر وي او که مسلمان وي الله تعالی یو صفت رحمان او رحیم دی هغه په خپل بندګانو مهربان دی که کافر دی او که مسلمان الله تعالی په دنیا کې کافرانو ته هم رزق ورکوي کله چې د رحم نسبت رحمان مونږ ویل دي کنه صرف نه هوګو تاسو ویل دي کنه د الله تعالی صفاتینو رحمان چې دی د رحمان تقاضا ده چې په دنیا کې په کافر او په مؤمن دواړو باندې سکیږي رحمت دې کنه دې د یو کورره کې د ژوند تیرول لپاره سو ساينسي به باندې پکاروي 320 یا 22 دغه دا کافر انسان فائدہ چته کنه چته الله رب عزت کوئی کچریو مارا نیول کولې یا چرته د دې د نافرمانی په جدي به احساس کې حکم دوی ته ملو شوی دوی ته ګور الله رب عزت شکل ورکړي صورت ورکړي دی ول جسم ورکړي عقل ورکړي شعور ورکړي دی جبه ورکړي دی سہولتونه ورکړي دی خو نعمتونه ورکړي دي دا رحم نه ده دا رحم نه غړي دویمه خبر دا ده چې اصل خبر دا ده چې ته د جهنم وجود ثابت دی او کنه په دې بحث کوي ورسره دا چې کله تاسو ته مه تراشي مولوی صاحبانو کنه چې الله ولې جهنم کې انسان ورځي ته ورته راځه په دې ثبوت خبره پکار ده موږ ویل دي کنه جهنم ثابت دی او کنه ته ثابت مانی نو چې ثابت مانی د جهنم د بچ کېدو چې کوم اعمال ویل دا مانی کنه مانی نو چې نه مانی نو تخپل په زور ځان جهنم ته ورځي کوئی کنه کوئی مولوی صاحبانو تاسو ور سره په اصول به دا خبره کوي چې به د جهنم وجود ثابت دی او کنه دی د الله وجود ثابت دی او کنه دی نو چې ته د جهنم نه یریږي نو به ورته تیارې ولې نه کې سوال بالا صحیح وي چې جهنم وي بیا ورته تیارې ته طریقه نه وي چې د جهنم نه بسنګ بچ کېږي بیا به تاسو سوال ټیک وي چې دا اوس په باندې ظلم دی او الله تعالی د یو مثقال برابر بچا باندې سره کوي ظلم نه کوي مولوی صاحبانو شاباسي
دا حدیث مبارک دی چې الله تعالی په دنیا کې په هر چا باندې رحمت کوي. شاباس حدیث مبارک دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی حدیث وایي. شاباس. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله مئة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون بها وتعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده، هغه نبی علیه السلام قول مبارک نقل کړی دی چې الله تعالی سره رحمتونه دي. یو رحمت دی دنیا ته رالیږلی دی او نه نوي حصې ځان سره ساتلي دي. یوې حصې د برکت دا مخلوقات دی یو بل سره محبت کوي. یعنی الله تعالی په خپلو بندګانو مهربانه دی، مګر محبت هر بنده سره نه کوي. محبت او رحم کې فرق دی. الله تعالی ایمان والو سره محبت کوي. رحم هو په ټولو کافرو کوي. د الله د رحم د وجه نه تاسو په دنیا کې ژوندي یاستئ. کچره د نیولې کولې د ګناهونو په وجه ولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه. کچره الله دین د ټول لوی ظلم دا شرک نه دی چې د شرک په وجه الله تعالی راځي تعالی مولا درکړي رحم در سره کوي او محبت در سره نه کوي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله رب العزت د پاک خلکو سره کوي محبت کوي. عبارت به شابت اور رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بشک الله تعالی محبت کوي د توبه وستونکو سره او باقی حاصلونکو سره. ورته وایي چې تاسو اطاعت د الله او د رسول وکړئ، پس کچا انکار وکړو الله تعالی محبت نه کوي د کافرانو سره. الله تعالی محبت کوي د مؤمنانو سره. د مؤمنانو سره الله رب العزت محبت کوي. تاسو کو په الله باندې ایمان لرئ نو سو کوي الله باندې ایمان راوړل د جهنم دا یو لسم نمبر اعتراض دی. بابا به سبا وایو ان شاء الله.